مزدور یې د بل چا سره منشي دی چوکیدار دی واده یې دی انو په کښنی ورور یې دی یا ماما دی یا کار کښنی الټو ملټو لري په هغه کې واده نه راوړي ولاړ شي په کرایه موټر ونیسي 1000 روپۍ ورکړي هغه د درواغ ګلانې پر لګولي مخکې کې ناست دي 4 هارونه لګولي انو را روان دي نو د خلکو دا خیال دی چې سخته زوم دی خورا ښایسته موټر دی هلکه موټر دا نه دی چې راورسېدو ته به داسې ولاړ شي زه به داسې ما چې 1000 روپۍ راکړه او ډوډۍ یې په چیش کړي په پور یې کړي دی چیشکی دی اوس قوم ته تربرو ته دی چیشکی عزیزانو ته د خپلو کلیوالانو ته دی دغه کوي چې یاره زه خو نو در چا کم نه یم ای خو ته الله کم پیدا کړی ته څه ټالی وی ته خو د ماښام پر ګولۍ قدرت نه لرې تا ته څه ضرورت ولو تا ولې دونه غټه کیسه سره جوړه کړې وه انا بیا د اشپز پیسې پسې پاته د دسترخوانو والا پیسې پسې پاته د هغه غوښو والا کسا پیسې پسې پاته د نورو پیسې ولې ظلم کوې صحیح ظلم مه کوه دا د الله رسول فرمایي کومه ډوډۍ چې د ښار دپاره او ښاربازي وه پکې هغه له مور ځي که څومره د ده ولیمه وه که د ده دعوت ورځې به نه او زموږ خلک دغسې دي که نه دي ډېره زوروره ډوډۍ یې ول کړې وه ول بیخي په زرو کسان یې راغوښتي وو مسجد مولوي صاحب و یا ولا هغه یې هېر سوی و هغه غریب تربرې و یا هغه ولا کول نمبر یې نسته را سره ډېر پسې وګرځېدلم ستا د پلار د قارون نمبر چې په کراچي کې څنګه ژر دې پیدا کړی غریب چې دې څنګه د پروت څنګه نمبر در څه ورک شو والله که نه مې مرسې هېر شو د پامه مې ووتې والله که بس نو انسان دی خامخا الله رسول فرمایي هغه ډوډۍ لره مور ده چې هغه د ښار دپاره یي ښاربازۍ دپاره یي مقابلې دپاره دی چې زه وره تا ډوډۍ کړې وه نن زما وار دی او پښتانه ګردغۍ دي که نه دي په واده کې خو در معلومېږي در معلومېږي او د دوی موټران د دوی ګلان د دوی ټکان او